د مارونو یو درې جمعه د نومه او دا په سفر او په دې سفر کې لاول جاپان ته تلو یو نهر ورځې تقریبا میل ته تیرې کړې او بیا الله پاک د عمره سعادت حاصل کړ لاړم مکه مکرمه ته او مدینه شریفه ته او الله پاک بیا خپل کلی ته وطن ته واپس راوستم د دې سفر سم مختصر حالات تاسو مخکې کومه خدای کې زما یو غرض دی غرض دا دی چې زه خو اصل کې د سیاحت په نیت تلم ما چکر به ولګو د علاقې به ووینم او هلته ما یو سیاحتي دورې سره سره مطالعتي دوره مې شوه ډېر څیزونه مې وکتل چې د هغې زموږ د دین سره تعلق دی او زموږ د ایمان او د اسلام سره تعلق دی او زموږ د خپلې عقیدې توحید سره د هغې یو نسبت او تعلق دی نو زه دا بیان په دې نسبت کوم تاسو ته چې ستاسو په زړه کې د خپل ایمان او د الله د وحدانیت او د یووالي قدر پیدا شي او تاسو ته دا خبره ښکاره شي چې ایمان څومره لوی نعمت دی او د الله وجود او د الله یووالی څومره لوی نعمت دی او په موږ د الله څومره احسان دی چې موږ الله مؤمنین پیدا کړي او چې حضور پاک به د مکې په کوڅو کې ګرځېده او आवाज به کاو یا ایها الناس اے خلق قولوا دا کلمه وایي چې لا اله الا الله چې الله سره بل څوک شریک نشتا د عبادت لایق صرف دغه یو ذات خالق مالک رازق دی نو کامیاب بشه نو واقعي چې کامیابی د دنیا په ډول ډال نه ده په ایمان او د الله تعالی په منلو کې او د رسول په منلو کې ده او هغه نعمت موږ له خدای راکړی دی الحمدلله زما یو دوست دی حاجی ارشاد صاحب دی اصل د مومند دی جلسه دی خو پېښور کې اوسېږي او د پخوانې ما سره تعلق او ډېره مینه وه او د حضرت شیخ الحدیث مولانا سنجان شهید رحمت الله علیه د هغه خدمت یې کړی او د هغه سره ډېر محبت او مینه وه بیا موږ سره مینه زه یو ځل کور ته م بوتلی وم پېښور ته خو ډېره موده زما د هغه رابطه نه وه چې رابطه وشوه نو بیا زما د زوی ته انیس احمد ته یې وویل چې یاره ته هغه ته ووایه چې جاپان ته راشي زموږ د مدرسې چوټیانې وي یو هفته امتحان یې هغې کې زما ضرورت نه یو هفته چوټي وي نو بس ما وي دا ورځې موضوع نو ګڼل نو هغې غریب د دریو کسو ویزې موږ له رالېږلې ما له یې هم رالېږلې وه انیس احمد نه هم لېږلې وه او زما د ماما زوی د نظار شاه غلم وي دا به ستا ملګري خو زما ویزه ولګېده او د دوی نه لګېده نو دا ټول ارینجمنټ او دا ټول تیارې دا حاجي ارشاد صاحب کړی او دا ما چې څه ولیدل څه مې وکتل او څه ویم د دین په بنیاد د دې اجر به خدای پاک هغه او د هغه بچو له ورکوي انشاءالله العظیم ځکه سیاحت په یو دیني ماحول بدل شو سیاحت په یو مذهبي رنګ باندې بدل شو ډېر لوی مزل دی جاپان ته زه چې اسلام آباد ایرپورټ ته لاړم نو د اسلام آباد ایرپورټ نه ډایرکټ جز نه دی پی آی اے به مخکې ته ډایرکټ اوس پی آی اے بند شوی دی نو د مختلفو ملکونو جزونه ځي نو قانون دا دی چې د کوم ملک جز یو علاقې ته سفر کوي نه خپل ملک کې خامخا دمه کوي نو د امارات جزم او امارات کې به کوزېده د دوبۍ مو دوبۍ کې به کوزېده د نورو ملکونو خو زما دې ملګرو وایي چې یو جز دی د تایلنډ تای ایرلاین دا لږ ښه دی د ده سفر لږ کم دی او په ریټ هم نسبتا خو نو د تایلنډ جز کې ټکټ اخیستی نو مونږ لاړو تایلنډ ته د شپې له دې ځای نه مونږ روان شو نو اسلام آباد نه 12 بجې نو 15 غنټې سفر مونږ وکړ په جس کې نو تایلنډ ته ورسېدو تای ایرپورټ
دا په بینکاک کې دی د تایلینډ دارالخلافه ده نو بینکاک کې منکوس شو 15 غنټې په جس کې سفر ما ته خو 3 نیمه غنټې سفر ګران ځکه سیټ کې ببو ناس دی نو بیا زمونږ د خپې خوږېږي سر پړی خیر 15 غنټې سفر مو په جس نیمه غنټه لیټ روان شوی نو زمونږ تقریبا 1 غنټه او 15 منټه په ایرپورټ کې سټے و او جس نیمه غنټه لیټ او ناشته کم شو 45 منټ شو یعنی 3 پاوا نو په مونږ غوي قوبل کو چې شابه ضرب الجست ځان رسوي په منډه منډه منځو کې یو ځای کې او بیا زر ورسېدو بینکاک کې بل جستا هم د تایلینډ جازو نو هغه روان شو نو جاپان ته 6 غنټې کې ورسېد نو 15 غنټې د پاکستان د اسلام آباد نه تر د بینکاک پورې تایلینډ ته او د بینکاک نه 6 غنټې بیا جاپان ته دا تقریبا 11 غنټې د جاز سفر میاس کې پکې دغه 3 پاو په ایرپورټ کې تیر کړل جاپان ته موږ ورسېدو نو الته کې بیا د جاپان ایرپورټ ته الته موږ کوس شو ناریتا ایرپورټ وته و دا غټ ایرپورټ ته په جاپان ډېر لوی ایرپورټ دی دغه ټرین باقاعده چلی او د دې بل ټرمینل دی ټرمینل 1 2 او 3 او بیا وخته پورته جاپان نوم کې سړی ووري نو سړی ته پته لګي چې دا بسنګ نو هغه ایرپورټ کې منقص شو نو الته زیات تر دلته خو چې په نورو ملکونو کې تاسو ورځئ نو هغه امیګریشن کوي پاسپورټ هغه ټاپه وای نو 2-3 کاونټرې وی الته ډېر زیات دي دومره وی حالانکه یو زمونږ جزو یو جذبل راغلی د بل ملک نو هغه کاونټر ډېر کولو کړی وي نو موږ په یو کاونټر ورغلو اکثر پکې جنکې ناشته او ما سره په سفر باندې یو دا ارشاد جی صاحب خورایو اسماعیل او یو زمونږ یو بل دوست حاجی بشیر صاحب د پیښور دا غرورو نجیب الله صاحب غ نجیب الله التپاتشي او جبا ورتلا مالا خو جبا نه راته نو موږ ور مخامخ شو هغه جینې هغه پاسپورټونه چیک کول زره ترونو وېما چې اخلاق د جاپانیانو دی بس یو د ایمان کمې دی پکې بس چې وی زمون کوم استقبال وکړ ته په ایرپورټ او پکم نرمه هغه مون سره خبره وکړي مون خو یو بل سره سلام کولا سوچت سلام دا غي سلام نشتا هغه سړی ته ټیټیږي بالکل لکه د رکوع په شکل کې دا ټیکېدل من دي په شریعت کې او خیر خو کافر دي د رکوع په شکل کې سړی دښکته شي او سر اوچت بالکل بدا سي ټیټ شي او سر اوچت کې دا د سلام هغه امیګریشن والا مونته اجینا کو ټول ورلو ته چې جواز نه او چې کوم به خاص ملمانو سر به ښکته او په جاپانه کې به سوی هم په نه پوي دا غي امیګریشن په ټاپه ولګولا او ما ته وی ته بلګیو پټه اغل تکې دا معلوم به وې دا نو ما وی چې خدای تما کې نه نو مال خو جب نه راځي تمام پای کې او زبر خپل پختو یو اردو یم نو دا خو د مستاقه سنه کې نو ما غ نجیب الله ته وی چې دته واچې تما کې نه تو باندې تاسو کې مال خو جب نه راځي مې تر سره راځه دومره خيار ما ته وینا اته بارو دته وېتوزا وې که زمون او استامیاس کې خبره راتلې نو استاره دي مرګري ټلیفون نمبر مونږ واغښتا مونږ به تا دې سره ملاو ترجمانی بری دې کوي را تا فکر مکه دې بوتلم یو کورسه کې نه ولم او بیا دن لال هغه دما پاسپورت یې یوړو او یو بل له کوماله وبراوړې ما وته د وبونو وې دا کوټه بوتل د وبو یې راوړ نو ما په لاس کې خود نو ما له خدای جبن راتلا نو ما وته داسې کړ چې دا بوتل یخته نو هغه اثر داسې کته کو نو زری ما نه واغښ نو لا نو بلې تازه بوتل لا راوړ یقین خو کما وته ویلي چې ما له وبره دلته ورشه ایرپورټ کې وبره نو د 2 روپو بوتل بر باندې 50 روپے خرڅ دا معمولی د ډېر ملکونه مې ولیدل په خپل رااله بل بوتل راوړو هغه وب مې اوس کله هغه لک ولاړو بوتل مې ورکو پاسپورت یې راکو او ماته وی راځو ارانه مخ کې شو او مونږ ورپسې شو
او د ایرپورټ نه بارې د عزت په شکل کې وست. دومره قدر په ایرپورټ کې د هغې عملې چې ما ولید نو زه مصر ته تللی، زه ازبکستان ته تللی، ما عرب ممالک لیدلی دي، سعودي ته هم ډېر تللی ما، او نور ډېرو ملکونو دورې مې کړې دي. خو قسم مې درته وخوړ دلته که دومره عزت ما په یو ملک کې لیدلی د مسلمان او د سورلی او د میلمه کم چې ما په جاپان کې د جاپانیانو دي. افرین او په دې خلک. او بیا په ایرپورټ کې جماعت صاحب حالانکه کافر دي، بت متوالا دي، بت متوالا گوتم بدھ عبادت کوي، مشرکین دي د بتان عبادت کوي، او اوس پکې اکثر ملحدین دي خدای نه مانی، بے مذهب خلق دي، سرکاری مذهب په بت متوالا دي لیکن اوس خدای نه مانی، بے مذهب خلق دي. بالکل زدلې ازبکستان ته خدا د کورونا نه مخکله خبره ده، او په خدای یقینو کې رونو زه خو تاسو ته دا واقع ذکر کوم، خو دینی خبرو په بنیاد ذکر کوم چې تاسو ته پته ولګي، د خپل اسلام د تاریخ نه خبر شي، د خپل دین د تاریخ نه خبر شي، او د صحابو د محنت نه خبر شي. غرض مې پکې دا دی ازبکستان ته تللی په ایرپورټ کې، د تاشقند په ایرپورټ کې په هغه وخت کې جومات نو، اوس نیم خبر او زه چې تلیم د کورونا نه مخکې زمانه کې تلیم نو ما په جومات ونه لیدل. په ازبکستان کې د مسلمانانو ملک دی، هغه ملک کې بخاري امام بخاري دی پکې، هغه ملک کې علما پکې پاتې شوي دي، هغه ملک صحابه پکې پاتې شوي دي. د حضرت عباس رضی الله عنه زوی قسم دا په تاشقند په سمرقند کې دفن دی قبر دی. صاحب د هدایه امام سرخسی او امام بخاری، امام ترمذی، دا د غرونو علما او هغه علما چوټي کې علما چې وتوي د غرونو په شان علما پکې تیر شوي دي. روس راغی قبضه کو، روس آزاد کړی دی. په تاشقند ایرپورټ دارالخلافه د جمعات نو چې مونږ واپس راتلو، ما سره ریدار شو مصباح حاجی صاحب د تخبه نو جمعات پکې نو، او الته بغیر د جمعات نه بل ځای مونږ نشي کولی. دې د مسلمانانو من به جمعات ته مونږ نشي کولی. مونږ په لاره بخارا ته تلو، د مانځه وخره باندې را د ماښام د مانځه یو تغه ته ورلو تیلو دا پمپ ته هلته تیله ټول زه کوز شوم، مې د مونځ کوم ملګرو ته مې راځي یو طرف ته جمع کړو، مونږ له هغه پمپ والا اجازت رانه هلکه دې غاړه کې کو، پټ کو، دې ګوټ کې کو، ځان ته خپل صادرونه غوړو، وی اجازت نشته. هلکه ته مسلمان یې که غیر مسلم؟ وی زه مسلمان یم. چې ته مسلمان یې ته مونځ نه کې؟ وی جومات نشته او د جومات نه بغیر دلته په مونځ پابندي ده، نشي کولی. یلکه د خدای بنده دلته هیڅوک نشته که نه، دلته پولیس کم دی، فوج کم دی، دې غاړه کې مونځ کوم د خدای مونځ دی، د خدای نیکبخته. وی بالکل نشی کولی، اجازت مونږ ته نشته، مونږ له کار مه ګورئ. دا د ازبکستان د مسلمانانو ملک جوماتونه پکې شته، هغې کې مونځ کولی شي، د جومات نه بغیر په مانځه پابندي ده. که مونږ شو که پمپ والا نه پرېښودو نو بیا مې په موبایل باندې قبله معلومه کړه، نو ډرایور ته مې وی دا ګاډۍ قبلې ته مخامخ کا چې زه مونځ په ګاډۍ کې په ناسته وکړم. او په ایرپورټ کې د ازبکستان اوس کې جوړ شوي نشم ویلی، ځکه چې بیا هغې د مسافرو ته وایي چې تاسو څه آراوي نو هغه ولیکئ، تاسو ته څه کمې ښکاري نو واپس هر مسافر خپل رای لیکي چې دا ملک ښه دی خراب دی. نو ما پې غټ نوټ ولیکه، مې دا جوماتونه نشته پکې، او بیا د جومات ته تاسو اجازت نه ورکوئ. خدای دپاره په دې ایرپورټ کې جومات جوړ کړئ، ځای په ځای جوړ کړئ، بیا د جومات ته اجازت ورکړئ او کاغذ مې هلته په هغه لیټر بکس کې ور واچو. اوس جوړ شوي نه خبر. او افسوس دا دی چې د ازبکستان د تاشقند په ایرپورټ کې د شرابو ځای شته، لیکلي که څوک شراب څکي دې کوټه کې دې څکي. د شرابو دکان شته، که څوک څکي دې نه شراب راواله دلته څکه. د سګرټو پکې ځان له کمره ده، که څوک سګرټ څکي دې کې بس کې. مې د شرابو کوټه پکې شته، د سګرټو پکې شته، لیکن جومات پکې نشته. هلته مانځه وختو ما مرګو دی چې مونځ کوو، پولیس والا راغلل وي نه پابندي ده، بیا د جومات نه به مونځ نه کوې. مې جومات کم ځای دی، بس وي مونږ ته څه پته لګي. ما مرګو راځئ کوو یې په دې میدان، که دې مونږ شړي او که جیل کې اچي خو دا مونځ کوو، بیا به جست خو د مانځه وخت تېري نو مونځ
منظم داغین بادل ناخواسته ملکو جستوفتو لیکن جاپان کے پناری تا ایئرپورٹ کے باقاعدہ بورڈ لگے درو مسجد مصلا د مسلمانانو سړو ځان له د خزو ځان خوشاله شوړه مې خوشاله هغه مسلمانانو ملک او دا د کافرو ملک هغه مسلمان ملک هغه امام بخاری دیس هغه امام ترمذی مل هغه امام سرخسی مل هغه د صاحب ته هدايه مل هغه ته صحابه راغلي دي جاپان ته یو صحابي نه دته دا زمانہ کې نو یو جزیره وا یو تابعین دته لیکن ورشه ردی پزړونو کې وګوره د مسلمان قدر نو د سړو ځان د جمعه د خزو ځان د جمعه د سړو ځان د وسلخانه د خزو ځان د وسلخانه زړه مې خوشاله ډېر قدر زمون وکړو په ایرپورټ کې د مټه به سړی نه مخ کې کته په ایرپورټ کې چانه تاسو په پلان کې ځای کم دي دا راته نو چې داسې بلاړ شي نو دونه قدمه پس بخي طرف ته تاو شي بیا بغس طرف ته تاو شي بیا بخته داشي پکې نشتا په ایرپورټ کې چې باقاعده تاسو کې چې دا پلان کې ځای ته زما ابو راځه را پسې خپل کار به بریدي بل چاته واله کې تانه به مخ شي غزا ته به خپل راسي دیتا اخلاق ہوئے دا چیکنگ کی کیگی پا ایرپورٹ کے چیکنگ دا مونږ چې ورځو ولته کې سامان په ماشين کې ورکو پورې غاړو دې ما سامان چیک کړي او چې کوم کېلو کې هغه اوس پني هغه کېړې پکې ورکې غم چیک کړي او کونټین چیک کړي دا غړې به موباسه چشمه به موباسه موبایل یو شکرې کې واچي هم په ماشين کې تیر شي چیکنگ دې په هر ایرپورټ کې هر ایرپورټ کې جاپان کې مې ناشناشي ولې الته کې چې مونږه ما کونټین کې خو دا غاړې بیگ مم کې خو او نور سامان مم کې خو چې دا شی په ماشين کې خو دي هغه یې ګوري په ماشين کې نو ما کېړې وسته چې کېړې مې وسته نو په دې نور ایرپورټونو کې به بیا پیاده لاړ شي ته به کېړې په ماشين اوزي دې کېړو کې څه شته کنه نو وابه نو دلته سیبه نور یې خپل کېړې خو دي او پسته کېړې د قوم اعلی قیمتي 6 نمبر 5 نمبر 7 نمبر 8 نمبر 9 نمبر 10 نمبر د ارکا د خپې او خمدیدار پالمارو کې نو ما کېړې راوغه اسلامي په خبره سړی ته کېړې په کوکا چې پیاده لاړ نشي آها سعودي دی او مصر دی او قبل چې کېړې وباسه دغه څلو 15 غزا په پیاده دی نال ته په کېړې د ماشين نوځي نو به په خپو کې دي تا ته کېړې درکې چې ته پیاده پزمکه پکې نو چې زروانې دم په خدای یقین وکا نو یو بنیادم مال کونټه راوړه ادماغه پاګه چې کېدا نو خپل را راوړه په هدا کونټه والا غزه پوری په کونټه لاړشه مې دې ته عزت دې ته قدر سر برته داسه کته ټټ بشي او په بوتل کې او بم چیک کوي بوتل کې مې او به ماته لګس کله نور لاس کې وي نو پډیر عزت راته وي دا وبراکا مې کسکې مې والا ماشين کې ورکړې ماته وي دا به استعمال شوی دي دا مسکا بل بوتل راکړې پاک صفاوي دا اسکا واه جاپان ترقی وکړه ترقی به نه کوي اخلاق دی پکې بهترین اخلاق امن دی پکې سکون دی او داسې امن او سکون چې په ټول دنیا کې داسې امن او سکون نشته مرګ نشتا قتل نشتا کنزل نشتا والټا کول نشتا د چامال ته قتل نشتا اے زمارو په ټوکیو جاپان کې مازه په دې بانګونه و باندې کسانو په ماته میسج راوي ته بانګونو لته چا به ما مرګرو ته میسج ولېګا تاسو راشي صاحب بانګونو لبوتلې ما وی او ولکه میرا امینه الته یو غر دی او چت غر دا غیر صبر ته بل جمعو کبه ان شاء الله فوجي غر وته وای دا په دنیا کې دویم نمبر کو دریم نمبر او چت غر دی او په دې 200 کاله مخکې زلزلہ راغلی وړه خطرناک زلزلہ خیرات صبر ته بیا کوم هغه غر ته وخت رو ته ډیر زبردست او ناشنا ځنګل دی پکې چې برو خطو مونږ موږ کو مرګرو ته مې بانګ زوي هغه ویلې راځه مې ولې بانګ وېما د ټوکیو په خار کې داوی دارالخلافه دا ما بانګ وې ما منځو کما جمع ورکړه او د دریاب په میانس کې یو جزیره ده یو پکنیک سپاټ دی الته خلک ودرېږي لګمیان دی سمندر دریاب الته مې بانګ وې او په چوڑیاګر کې منځ کاو الته مې بانګ وې مې دې بانګ کې زما یو سو غرض
ولې دلته بانګ ویل مې د خدای دا ځمکه دا اونې دا بوټي دا کاڼي دا غرونه دا مارغان دا کبان دی د الله د عظمت نوم نه دی اورېدلی پاکستان کې خو چې بانګ وی په لوډ سپیکر نو دا دنیا اوري زمونږ د ملک یو کاڼي ته د خدای نوم رسېدلی دی چې بانګ وایي د خدای نوم واوري یو خښتې ته د الله نوم رسېدلی دی یو آبادۍ ته د الله نوم رسېدلی دی یو چرک ته یو مرغۍ د الله نوم اورېدلی دی مې د جاپان د خاورې د الله نوم نه دی اورېدلی دی دا هم د خدای ځمکه ده خلک یې کافر دي ځمکه خو یې کافره نه ده خلک کافر دي بوټي خو یې کافر نه دی خلک کافر دي دا اونې او دا څانګې خو کافران نه دي دا پاڼې خو کافران نه دي دی د الله نوم نه دی اورېدلی دی الله اکبر نه دی اورېدلی دی د الله عظمت نه دی اورېدلی دی بس سوي یا خدایا په موږ د کم خلق پیدا کړی دی یا الله په موږ ټول عمر کفر کېږي موږ ستا आवाज و نه لري ستا نوم و نه لري ستا د توحید صدا و نه لري دا ستا د پیغمبر نوم و نه لري دا ستا د عظمت او د لویوالي आवाज الله موږ و نه لري نو مې دا باندې په دې بنیاد دې نیت مې دا ده انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى مې دا الله دې زمکه ته د خدای نوم اورو اوچت آواز پر دې کانو ته د خدای نوم اورو دې بوټو ته د خدای نوم اورو دې پانو ته د خدای نوم اورو دې مارغانو ته د الله نوم اورو په دې چړیاګر کې چې دا کم حیوانات دي دا زمری دي دا میخي دي ځنګلي او دا غویان دي او دا ماران دي او لړمانان په کې په دې چړیاګر کې هغوی ته د الله نوم اورو د الله عظمت وته اورو کم از کم دا بوټي بجاړي خدای ته د قیامت پر ورځ چې الله موږ د کافر مل په ما د کافر پیدا کړی دي نو دا چې خو به پکې څوک پیدا کړی چې خدای نوم خو مورې ده کړه د دې ګیلا وروکو د کانو بوټي ته د الله نوم الله اکبر د الله تعظیم بیانو اشهد ان لا اله الا الله دعوت ورما اذا كان د خدای نوم ووري کلمه شهادت ووري اشهد ان محمد رسول الله ووري صلات ووري حي على الصلاه چې منظم څه شی دی حي على الفلاح دا ووري او الله اکبر لا اله الا الله ووري یو مقصد میدان د ملک کې دا چغواما دا واس کوما دا بنک قصدر وېما چې دا ټول کائنات او دا ذره او دا کانی دا الله نوم واوري لږ خوشاله شي کوم دا الله نوم واورېده لږ وخاندي لږ خوشاله شي ګیله ختمه شي یو په دې نیت دا باندې نیت مې دا دویم په دې نیت وېما چې زه خو ډېره ډېر ګناهګار الله به مې وبخي که به ونه بخي الله به معاف کړي او که معاف به نه کړي ډېر عجز ډېر فقیر ډېر ګناهګار که د جاپان د ځمکې دا کاڼي بوټي خاورې او ذرات د قیامت پر ورځ ما لګوی وکړي چې الله دې پاکستاني مولا زمون په مخ کې د کافرو په دې وطن کې الله ستا د توحید اواز کړی دی دا مسلمان دې مونږ پې ګوی کوو دا ستا د پیغمبر امتی دی مونږ به لګوی کوو دې مونځ مني زمونږ مخ کې د مانځه اواز کړی دی الله مونږ به لګوی کوو نو رسول الله مبارک فرمایي چې دا کاڼي بوټي شهادت کوي نو په دې چې د پاکستان په ځمکه خو به هغه ډېرو خلکو له ګواهانې کوي ډېر بانګونه اورېدلي دي ډېر د الله نومونه د خلکو نه اورېدلي دي هندوستان کې هم د دنیا مسلمانان دي هغې م اورېدلي دي نور ملکونو کې خاورې اورېدلې دي دې نه دی اورېدلې زما غریب مسکین ګناهګار اواز کې واورېد او د قیامت پر ورځ د خدای په دربار کې ما لګوی وکړي ممکن ده چې ما خدای په دې وبخي او پاک مې کړي راشه راووایه دا باندې ټوکیو کې په جاپان په دا کوڅو کې چې کم لکه اسلام آباد دی داسې کوڅو کې چې ټول انګریزانو ټول دا بېدینه خلک یو خوا بل خوا تاویږي راشم دې کې دا ځان کومه او کومه الله خوشاله او دریم دا چې زما رب به خوشاله شي زما رب به خوشاله شي چې بندا زما نوم د کم ځای واغېسته مندر کې دې زما نوم واغېسته بنده د بوتانو منځ کې دې زما نوم واغېسته بندا هغه ځای چې هلته بوتانو د ګوتم بت بوتو پکې او هلته زمانه غیر د غیر الله عبادت کېده ادریس سراله
اغا وطن تا او ته زما د توحید आवाज التو لا اله الا زما د پیغمبر د شهادت आवाज دیو کو اشهد ان محمد رسول الله او زما مستد خلق او بل راضی کنه بلی مې خپل رب خوشاله خو رب خوشاله کائنات رب خوشاله شي کپه دې نو او مې سلورم مې او بل غرض دا خلق ګورم چې دا بانګ ویم چې د دې ستا صورت دي خاندی را پورې کنه خندارا پورې کوي کنه صحابو چې بدا سي ځکه باندې خلکو بخندل مکه چې کله فتح شو رسول الله مبارک حنین تلا او تاس تلا طائف تلا او واپس راته د مکی مکرمه په خوا کې یو ځکه دمو اوره مسلمانانو اوره دمه ال توکللا نو ال حضرت بلال رضی الله عنه باندې نو باغ ناشنا आवाज چا نورې دلی نو ماشومان خاندل دا څه چیرې وړو خاندل نو رسول الله ماشومان رسول الله مبارک صحابه ته ماشومان راوړي دا وره ښا نو ماشومان پس صحابه منډه اما شومان او یریدل کور ته لاړه یو راکوټه الکی پکې رونی او حضرت ابو محذوره چراوی دی رسول الله مبارک لرا واستو زله درس کوي چې سبا وی راتا حضور پاک دې بچي شابه دا بانک دې وری دو په خیر کولې د مؤذن ماشومان په خیر کې اندې کول د پرلا تاج په خیر کولې شابه او آیا رسبان هغه حافظي مضبوطه وخا زمون په شان نه باغې شروع وای شابه بچي هغه څه وځه په خیر کولې پدرمه په خوش اخلاقه پیغمبر مبارک کې بل شان پری حضور پاک خدا کافرانو بچو سرم خفوی چلو دے حضور پاک خدا یہودی بچیلم تپوستا تلے دے پیغمبر مبارک کی چھے کم اخلاق و کم صفت و کم نرمی و او کم انسانیت و پکے قسم پا خدا کم بلچا کے لی دی دا طول اخلاق دا دنیا یوزے کا دا رسول اللہ مبارک اخلاق و پیدوڑی تام نرسے گی سروان اللہ کے خود بچے اچھے پیخے دیکھو لی دا بلال دا منشا بوایا اگر اشهد ان لا اله اگر بانک شروع بصری ولا لاس کی خود اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله وی بچے دا یو ځل بیا وایا دا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او پوچت आवाज وایا اگر ابو محذوره پر کوټه دې دوباره یو پوچت आवाज وي او باغ اخلاص کو ابو محذوره وای چې پیغمبر مبارک زما په سر او پسینه لاس کې خود او دا کلمه شهادت مې د باغ دوباره وي اسلام مې خدای په ځړ کې کېنو خدا د باغ برکت مسلمان شو رسول الله مبارک الله رسوله بس دا کلمه په ماړه ته نه وته زه خو مسلمان شوم امامت زه د مکه مؤذن مکه کې ورته باندې مدینه کې بلال دلته توان او چې دا کم باندې اوې دا اشهد ان لا اله الا الله سلور کرتا او اشهد ان محمد رسول الله سلور کرتا دو کرتا غلې او دو دقه سي باندې وایا ما وی ګورم چې دا خلک زما بون پورې خان دي کنه خان د دوی سخت حالات دي ماشومانم دی خزم دی جنکیم دی الکانم دی سړیم دی خان دی کنا یقین په خدای وکا جاپانی اخلاق غیب زر مخبل طرف تواړو که چا زما باغ پورې خندا کړي او جمعات کې ناشته تاسو اخلاق زر به مخبل قواړو بلکې بعض زنانه می اولې دي چې ما په باغ وی خدای چې کم دی نه معلومه کړی و نو زر به په سر باندې ټوکړه واچول اخوا بشوي اگر غر کې مې د دنیا خلق سے لراغلو چې ما باندې خلق شاته شو جاپانیان چې خدای نه مني اگر جاپانیان چې شرک کوي اخوا او لار کې او پارک کې مې بیا باندې لار کې خلق اخوا دنیا خلق او پاغه پارک او په چړیاګر کې هوتا سو ته پتر رسوم خلق راځي التناشنا چړیاګر دی د پاکستان په شان نه ډېر عجیبه ماران په کې ساتي قسم ماران مګي پکې ساتي مګي د مګو مختلف قسمونه زمری پکې دي د زمرو مختلف قسمونه
اسونه پکې دي مختلف قسمونه د ځنګلي غواګانې میخې پکې دي داغې مختلف قسمونه بیزوګان پکې دي او داغې دومره قسمونه دي چې د حد نه وته او داغې چوړیاګر بیا داسې دی چې هغې کې به ته په ګاډي کې ناست دی دلته کې خو به پیاده ګرځې او دا ځناور په پنجرو کې بند دي نه هلته به ته په ګاډي کې ناست او دا زمري د پاسې ځمکه ګرځي هغې مینځ کې ګاډي روانې ما لکه شیره ټوپ نه کېرا یو ځای کې مې شیشه لګه غوندې ولا کولا وکړه هغې زر چغې کړې هغه ځای نه چې بنده کړه شیشه اوچته کړه د ګاډي شیشه اوچته کړه د زمرو مینځ کې مونږ ګرځېدو دا زمري دې خوا اخوا په ځمکه پراتو او چې مونږ بیا ولیدو بړار به یې شروع کړو خدایه خیر شیره ټوپ نه کېږي مونږ دلته بشیرجان نه یارېږو کله کله یارېږو چې خدای بشیرجان ټوپ نه کېږي که د ټوپو خدا خو لوی غر د خلک به غر کو تباه به کړي نو مونږ هلته یریدو چې خدای زمري په مونږ را ټوپ نه کړي خو هلته څو هلته ځای په ځای د هغوی ګاډي ولاړ یو ګاډي دلته ولاړ دی یو د جومات د خولې سره داسې ځای کې ولاړ دی یو داسې سریر خاندي دی حجرې سره داسې ځای کې ولاړ دی یو د ګوټ کې ځای په ځای هغه ګاډي ولاړ و هغې کې درې څلور هلکان جینکۍ ناست وو مې دا څه کوي وایي دا ټرین دی که چېرته د زمري په چا حمله وکړه دې ورمنډه کوي سړی ته خلاصوي خدا د دوی یو داسې چوړیاګر جوړ کړی چې ځناور یې بلد کړي دي نو دوی په سیاحینو ټوپ نه وایي باقاعده پکې مونږ ګرځېدو به دروازه به چې زمونږ ګاډۍ به ورغې دروازه به قدرتي کولاو شو هغه اټومیټک سیسټم به چې مونږ به پورې وتو دروازه به در بنده شو نو مونږ د هغه زمرو په منځ کې ګرځېدو هغه بیړۍ یو اتیا نو مړه د دنیا چې جاپان یو د هغې چوړیاګر وي تاسو خپله د جاپان د نوم نه معلومه کې نو هلته مې مونځ کوه ایسې به کم درته ووایم هلته مې اودس کوه غسلخانې ته ننوتم زمونږ دلته غسلخانې ته ننوځه نو اول بس پیما د بالښ عمره په غټ رومال تړې چې دا هوا مې دننه نه شي په یو رومال دې کار نه کېږي خلکه ښه مضبوطه چیرړه چې سپېمو کې مو منډې او خلکه د بالښ په شان ډبله ټوکړه د سپېمو ته او د خولې ته واچې یعنې دومره بینې پکې چې د سړي په دې سرمن کې وردن نه شي نو د خپو ته کېږي دلته سخابیونه هلته چې ورلو باتروم ته غسلخانې ته ایسې دا مناسبه ده خو زه به یې درته ویم په خدای مې ویډیو یو دننه جوړه کړه مې دا خلکو ته ښیم چې غسلخانې ته یې وګوره صفا پاکه غسلخانه که زه راته جومات کې قسمیه نه ویم نو ټیک به ویم چې ستا د وزیر اعظم او د صدر په دفتر کې او په کور کې همداسې پاکه غسلخانه نه لکه هلته کې خاله شیشه اعلی ګرم یخې اوبه او هلته اټومیټک سیسټم دی چې په باتروم کې نه اټومیټک په بټن وی نو به دې پاکوي او صفا کوي لاس سره مګلی شي نو ما رومال په یو شي کې ښه شی راښکته شو مې ته دا څه شی دی چې راښکته شو کټه په باتروم کې دننه ښه اعلی اسپتالي کټ مې داسې دی وایي دا که څوک په باتروم کې طبیعت یې خراب شي په دې کې سملي مې که بشي جان ورننوت خو سار نه ماښامه پورې خدای خبر کړی راوځي ماښامه پورې به دې راولل د ماشومانو پکې ځان له ځای دی د اودس ماتي ماشوم پکې کېنې ځان له ځای دی همدغه دا نور خو یې پرېږده دا د چړیاګر درته ویل او د ماشومانو د لوبو که چې مور یې متیازې کوي یا پلار یې متیازې کوي او ماشوم دلته په بیډ کې کېنې د هغه ځان له بیډ داسې په باتروم نو بار چې ووتو نو مانځه وخت ملګرو ته مې بانګ زه بیا وایم بیزوګانو ته د خدای اواز اورو بې زمرو ته د الله اواز اورو بې کائناتو ته د الله عظمت اورو الله به خوشحالو او دا کاڼې بوټې نو هلته کې خو تاسو ته پته چوړیاګر کې کم خلک ګرځي ما چې کله بانک شروع کړو ځانې مازونه هم ځان سره وړي هم خواره کړل ملګري را سره وو نو دا جینکۍ هلکان مې لیدل شاته شو ګورم چې د دوی څه تاثر دی شاته شو بالکل نه خندا نه مزاح نه نخرې نه اشارې بالکل یې موږ له موقع راکړه دا د شاته شو چې دوی په اطمینان د خپل منځو کې ښه مزېدار بانګ مې وویله بانګ نه پسه مونځ وکړو یاره ته یقین کوه چې د هغه مانځه او د بانګ د جاپانیانو زموږ احترام دلته خو داسې وکړه داسې به وګورو د مسلمانانو ملک ده که نه قصه خانه کې بانګ ووایه سړک په غاړه
ځکه اسلام آباد کې سړک په غاړه بانګ وایا چې بانګ داسې وکړي مولا اشاره وکړي ته پکې لاګو دا مسلمانانو ملک دی دا څه ده کنه ده غلی شو خمه دا خپل مونږ چړیاګر د ټوکیو شاپ جاپان په خار کې زمارو ټوکیو داسې خار دی زمارو د جاپان چې په دنیا کې په غټو خارونو کې خار نیویارک غټ خار بمبئی غټ خار دی لیکن د ټوکیو خار چې کوم د جاپان تاسو دین اندازو لګوي چې دوه پکې غټ ایرپورټ دی یو نه دوه اسلام آباد کې ستا یو ایرپورټ هغه زول ختم شو نه ویلی یو دی بس خالص نه دا دوه ایرپورټ انټرنیشنل ایرپورټ په دواړو باندې جزونه کوي یو غلیدا دا یو دا بل چې ما ته وي دوه ایرپورټ او دومره لوی خار دی زه درته وایم د ټوکیو متعلق چې په هغه کې دا یو جزیره ده په هغه کې هغه جزیره هونشو وتوي هونشو جزیره هونشو جزیره په هغه کې دا د ټوکیو خار دی او 23 تحصیلونه دي پکې یعنی واډونه زموږ دا واټ کې دا راکوټي دي زموږ خلک تورنګزه دوه درې واټ دي نه هغه تورنګزه او مېره د تورنګزو او دا جلو او دا چریوزه کې او دا عثمانزه موسروزه کې یو واټ دي دا غیدان خپل میر هغه د تحصیل درجه ورکی واټلا نو 23 تحصیلونو باندې دا مشتمل دي آبادی څومره ده د ټوکیو 1 کروڑ او 10 لاکھ آبادی ده بلکې دینه زیات ده 1 کروڑ او 10 لاکھ د دې آبادی ده او د جاپان 12 کروڑ آبادی ده جاپان کې زمونږ د پاکستان پنی مخالک دي او که د دې ټوکیو سره خوا کې نور خارونه یو ځای کې کنه بالکل تړلې نږدې یو خار دی وسره هغه ته چیبا وای بل خار دی هغه ته کاناګاوا وای بل خار ته هغه ته سایتاما وای کدا وسره یو ځای کې کنه د نږدې خارونه نو بیا آبادی 3.5 کروڑ ته رسیدي دنه پکې نهرونه تللی ښا دنه په دې ټوکیو خار کې نهرونه دی پکې او د معیشت په دنیا کې لوی خار په ټوله دنیا کې د معیشت په بنیاد ټوکیو لوی خار دوړه خاوره پکې چې پوز امراکاږي دروچه ته بیان کوي نشته پکې دی خاوره بالکل نشته ګرد بالکل نشته که زه د تدوی ما چې په سپلې په ځمکه کې دی او سپلو باندې لاس راکاږي نو کدی ګوتو پورې سم معمولی تورواله را بشي لیکن خاوره پکې نشته حیران شي سره دومره صفا زه خو هلیکاپټر کې پکې وګرځې مرګر ویل کې هلیکاپټر چکر درکو چې برا وګرځې ما ویلې راخدا لاړو سه به هلیکاپټر ته وخته هغه چکلما او په دې ټوکیو خار کې برا هغه خپل کیمرې لګېدلې وي نو یو ځای ته باقاعده خای بګونو دې را لږه شی واچو چې ختمه ز خدای چې بشیر جان له واپس ورسو کو به رسول دغه سړی سي یریږي هغه سر خپل چې روانيږي لاقي ډیر چې رواني کړه داسې کلا پار کې کړه داسې کلا پار کې او خيب ابن پبن پیون بلن دا سیو تللو چې خبره ابا هغه لکراغه دل تم پټه تو کو دل تم تو کو دا بل شان امرات کو وګونو ته هغه چې زونه واچول مې ز خدایا خیر چې روح ته جاپان دی کده کوم دی خیر پکې واچي خیر هغه پایلټ بیا کېناست پکې هغه ټول ځانو نو تل مونږ ته هدایت راکړل او موږ په وګونو اورېدل او هغه داسې احسان چل دی هلیکاپټر چې مې دا خو دم چلو دی اذن ګرانو هغه سر سم اورېدل ا کمپیوټر وته وی دا بټن وا کمپیوټر ما اورېدل دا بټن وا دوا انګریزي کې لګیا و کمپیوټر ورته هغه خو باندې به یو خپل خواړه وراله خې طرف تاړو نو خې غیر له به زور ورکاو ګس طرف ته نو ګس له به زور ورکاو یو ډنډا و سره و چې به خطا کړه نو خطا کېده مو چې پورته کېده مې لکه دا خو آسان کار دی کوزیږي چې موږ ته کېږي هلیکاپټر اوچت کا سیبا او هغه ګرځاو دا ټول خار او دا ارسم پکې ولیدل مړ سم په خدای خنو کا دا هغه اخلاق تمامي لک چکر زیات کا لیکن زیاتو ګرځاوا دانشته چې اوهو نور پیسې براکه پیسې په قصه را یادېږي په مصر کې ټانګي تا وختو واورا
احرامات مصرم لیدل ټانګې ته وختو یو خواقه د سوال فقیر بچی الکه ټانګه کې خو مخ کې 2 سیټې رستو 2 سیټې کېده نو هغه په ټانګه کې مخ کې 2 سیټې رستې ته پرې کړې چې څو پکې زیات کېنه چې ډېر ټانګې وګرځي څلور کسانی نو په یو ټانګه کې ورازي نو دا چې 2 پکې کېنه نو 2 ټانګې به په مخ کې یو خدا زیات نه پریدي نو چې مونږ کېناستو ټانګې والا سره نو چې واپس راځو نو مونږ وته ځو خو دلته مونږ کوزه وېخه دا غزین قصدن لږ زیات لاړ څونه زیات لاړ لکه د دې منبر نه والا تر دغه جمعات د دروازې پورې مونږ یې لکه دلته ودروا وي ټانګس اس په نو درېږي په قصل توز غالوله چلته کوڅ شو پیسې ورکولې وینا زیات راکې تاسو غدونه زیات ما راوسته و د ظالم بچیا نه دانالو دا خو ته دونه زیات را یا لکه دومره زیات خدرالم خو تا ته هم نو ویل تراله نه کنه بس ته دونه زیات راځي پولیس والا راغی سپی مونږ دا پولیس په زموږ مدد وکړي پولیس په زموږ مدد وکړي پولیس ته مونږ وایي چې وروره مونږ ته دغه ځای کړی و ته موږ دلته ودرېږه دې په خپله دلته راغی وی درو زیات وی ورکې ولا غریب دی که ما د پاکستان هغه در باندې وبخل ورکې غریب دی هلته رانه په دې طریقه پیسې فیوم تتلو د موسی علیه السلام علاقې ته نو فلانکوج ته وختو نو د خپلو نه لږې اخېستې مونږ نه ډبل اخېستې الکه دا ولې وی تاسو سیاحت ته راغلی مالدار یې خدای میلمنه کمېلا الته دا په جاپان کې دا شی نشته دا مسلمان هغه کافر زه به درته بیا قصې وکړم چې کوم خلکو سره ما جاپانیانو سره خبرې وکړې او دا هغوی کمې اخلاق ما ولیدل زه به تاسو ته خیر دا د څو جمعې پر رپسې ویم او اخره کې به راته بیا ویم ته به وایې چې زما اخلاق او د هغې ښه دي خو بیا به راته اخره کې ویم چې ګورې دا ټول یو خواکه خو چې ما له خدای کوم نعمت د ایمان را کړی دی دا هغوی نشته الحمدلله منفیم درته وایم منفیم درته وایم چې زما د هغې څه فرق دی دا راته بیانوم انشاءالله نو بهر کې په دا ټوکیو دی نو که دغه انګلیش دومره نایر شو خو دې ته ام البلاد وایي لکه مکې مکرمې ته ام القرا وایي څه کنټري آف څه نومې دی خو ما نایر شو ام البلاد ورته وایي د دنیا سیاحي د ګران نه ګران ځای نه په ټوله دنیا کې د امریکې نه هم د هغې د هوټل ریټ زیات دی په ټوله دنیا کې روس کې وګرځه او جاپاني او جرمني ته ګرځه تا ته په جاپان کې به ریټ د کمرې زیات دي ځکه د دنیا سیاحین راځي او معیشت والا دغه راځي دا کاروباري خلک راځي ورته سوداګانې کوي او غټ بلډینګانې دي اوږده اوږده 1500 شل چته بلډینګان او دا داسې بلډینګان دي په داسې طریقې په خدای جوړ کړی دی چې کوږوالی پکې نشته سړکونه او ګلې او داسې لکه د ماچس چې دا اوس پړې او دا دانې په ځمکه وغورځېږي داسې دا بلډینګان میانس کې نهرونه تللي دي ریل په ټول جاپان کې انډرګراونډ دی او دا یو ریل نه دی یو ریل دلته مثلا د پیرانو په دې کندې تیر شوی دی مثلا په ځمکه کې دننه بل ریل دلته د سیزو کندې سره په ځمکه کې دننه تیر شوی دی نو بل ریل هلته باندې سره په ځمکه کې دننه تیر شوی دی نو بل په دې بل طرف داسې تللی دی دا بل سایډ لکه داسې ملکزونه ونیسي تر دا خټه پورې نو بل په دا بل شان لکه پیرانو نه ونیسي دیدارآباده پورې داسې دا ټول د ځمکې لاندې څه داسې تللی دي او څه داسې تللی دي خلک په ځمکه کې ورپوشي ورېنده وښیي او د ټکټ د اخېستو ضرورت نشته هر چا سره خپل کارډ بس کارډ ورنیسي ورخیږي هغې نه پیسې کټ کېږي او که کارډ نه نو ټکټ هم هلته میلاوېږي او خرڅېږي ریل ته ورخیږي په ریل کې ښه مزېدار باتروم دی خو سرخانې دي پکې حیران بشي په سکندونو کې د خپل ځای ته رسې ریل ته په خپل اواز کوي خو هغې په جاپانۍ کې کوي پلانکي دی ته مونږ ورسېدو که څوک کوزېږي نو کوزېږي خلک دې کوزېږي او ای صاحبه هلته کې بیا روډونو کې یو خو عام روډونه دي لیکن هایوې بره په پول جوړه ده موټروی چې وده تاسو په پول زمونږ په پېښور کې یو شی جوړېده څه ورته ویل لکه دغه بلا میټرو جوړېده ټول پېښور یې په شرمونو شګه دا دکان اخواني شی وړې دی بیا چې پکې میټرو ده په جاپان کې ټوله میټرو په پول د پاسه تللی ده لا دې روډ نه بدلېږي په جاپان کې ټوله میټرو په پول د پاسه تللی ده چې څومره میټرو ده او هایوې دا مونږ چې ورته موټروی وایو د پېښور نه کراچۍ هلته جاپان په اوږدو ډېر زیات دی
اوږدو د پیښور نه کراچۍ چې څومره ده د دې نه زیات دی 3.5 کیلومتره دا چې کم موټر وې ده دا په پول ته دی چې لاندې چاته تکلیف دی ریلګاډي دوه په یو باندې په بل برازي او دوه قسمه ریلګاډي دي یو هم نه دي دوه قسمه هغه وته شینکاسن وای شینکاسن وته وای شینکاسن نو اورا یو د یو طرف نو بل د بل طرف نه دانه چې یو پټیشن ولاړی ربل بابا را روان دي چې تیر شي دی بزي یو بده یو طرف نو بل د بل طرف دام په پول او یو لوکل گاډي دی لوکل اغم په پول سلور ټریکا تیر شوی دی دوه د تیزو او دوه د عام او هغه تیز ټرین د جس پر رفتار سفر کوي د پکې خپل راځي داسې چاته پټه تکلیف نشته پولونه جوړ کړی د ټرو ټرینونه بار روان دي موټر وې ټوله بار روان ده لوکل گاډي لاندې روان دي دا ټوکی او خار کې چې داسې رشي پکې چې د حد نه وته دکانونه او چې کله د سکول او یاد دغه ټوټیان شي د کارخانو نو بیا پروډ باندې گاډي بند کی چې د خلکو ته تل اسانه سبب د ماسپخین وخت شورا باندې پرګرو ته مستر بس کو دل د هجومات نشته ټول د کافرانو عمل یو ترکی هوټل کې روټه خوړه او هغه کې غسلخانه هغه کې مودسونه وکړ او بار وروت نو د سړک په غاړه معمولی غونډې ده گاډو د درولې او پارکو الته واړه پارکونه دي شپک 15 سالو گاډي پکې راځي الته پروت د پاسه گاډي نشي درولې نو چې الته پارک ته ورلم نو مې دلته بیا باندې ما د خار دیوالونو تاورو الله خوشالم د خلکو ته ګورم نو چې اودره د ټوکیو مړه یو بازار کې مم بانګوي په بل کې مم بانګوي پورا ازادي د پابندی نشته سرکاري ته د مسلمان ډېر لوی قدر کوي د جاپان تبلیغ پکې داسې عام روان دي چې روزه پکې لګي گشتونه پکې کېږي اجتماعات پکې کېږي اس پابندی نشته عزت ولا ورکړي نو او دې زمال ته مې بانګوي مې ګور دا الکان او جنکه بازار ته تاسو ته پته راکړه لکه سهانه او خود افو سبب دا خو جامه مې رقم زورې ده دا الکان او جنکو نو چې ما به بانګوي دی په قبل کو سلاړ نو خندان خوندي نو یو طرف ته قتل نه بل طرف ته خمدې دار بانګ وي او بیا مې هغه ځکه جاني مازونه خواره کړ منظم وکړ هم د ماسپخینم یو دی وکړ ما جګرم بل دی منظم وکړ یقین په خدای وکړ کوم ته چاویلی چې دا پارک تاسو بند کړه هغه خو سکندونه قیمتي دي یو گاډي چې پکې ودري بلا پیسې ته اخلي اسم نه بلکې موږ له ریسپیکټ راکړه موږ له عزت راکړه تاسو خلک اخلاقیات تو واسا زمون بس اخلاقی کنزل نشتا رټل نشتا دروغ د سر نه پیژني دروغ ویل خو لوی خبره ده پیژني نه چې دروغ ستوي دوکه د سر نه پیژني چې دوکه ستوي غلا د سر پیژني نه چې غلا ستوي پردیشي له ګوتې ورول سوال نه پیدا کیږي بل ته په بد نظر کتل سوال نه پیدا کیږي بلکې ماته یو مرګري خبره کوله یو ډېر عجیبه وی چې الته دا ګاډي زمونږ د پاکستانیان دي دا ګاډي ادي دا ماتای حکومت لایسنس ورکړي به لایسنس ادا نشي کولای نو دا ګاډي الته چلیدلې ګاډي بیا مات کی په کنټینرو کې بیا اچي یو بار ملکونو طرف پورځي راځي لکه تاسو وای دا بار ملکې پورځر او دا څه شی دی وته څه وای دا جاپاني او دا پلانکیر چوبه کې خرڅي نو اغي لایسنس نه بغیر دا کار څوک نشي کولای لایسنس ډیره پګرانه ملایي لیکن کاغوی ته پته ولګی دا چې یو گاډي ما په دې سړی خرڅ کو او دې دا په بل خرڅي خو عیب نه بیانای الته چې در باندې گاډي خرڅي کنه نو تا ته په کاغذ کې ولیکي چې د دې شاک ابزار کې فرق تا ته په کاغذ کې ولیکي چې انجن نری आवाज کوي تا ته په کاغذ کې ولیکي چې په دې نری کرخي دي کته وي چې په دې کې خو نشتا وې ما تم نخکاری او کمپنۍ لیکلي دي چې په دې کې شتا کمپنۍ لیکلي عیب بدته باقاعده خې چې دې کې دا عیب دی ما خامخلته هر قسم عیب خې دا عیب د تخې چې په دې کې دا بدته لیکي چې په دې کې کرخه ښکاری نه خو ماشين وای چې پکې نری کرخه شته دلته گاڑی د خپونه سره پورې رنگ
او په سټکونو یې خو وای په سندانونو یې وای په سندانونو او زوړ رنگ ته پر اجمالونو لري کی او په سندانونو یو خپو کوټین موټین ورکی او رنگي کې او چته وې دي کې نجید اپ خپل رنگ کې دا خو پرون د جاپان نه راغله الکه ټیک ما امینه کا غلطه اب جندل تپخ خرسي رنگ یې ورکړي په دې کې رنگ نشتا نو مونږ یې بوزو رنگ ساز ده نو چې رنگ ساز ده سو ګورو ضرور کې نو کلاب وي دا ټول رنگ شوی مونږ دلته رنگ شوی گاڑی په پاک بدلو الته بوته ته وی چې په دې فکر خنيشتا او نشتا خو ماته ماشين ویلې چې پکښتا الته داسې ماشينان نه دي الته چې گاڑی په ماشين وردل نه کې سکینر وته وای او بارې دیو باسه نو ماشين ته وای چې په دې کې نری کرخې دي کې پلان کې دي کې کرخه دا پلان کې دي کې دا د دې نټ تو شوی دی ډیلا دې دام دته د دې انجن نه وې د زوړ د دام د تخی د دې بیټری نه وې د زړه د دام د تخی باقاعده ماشين در تک کاغذ راو غورځي او در تا غزي نه خي دلته نری نری کرخې دی ماشين تا ته بنخ کاری غوړه تخی دا مې دا ولې وې دا ودا چې کولی پاکستانیانو اکسیډنټ گاډي وواغشته ناغه ته به دروازې بدل کړې د بل گاډي به وته وروخه جوړ رنگ کول به نه خدا نور نو اغي وې چې دا خو وکړه گاڑی ته بل گاڑی په دغه وروخه چې دروازې پاکستان ته لګي ناغي ولو سکینر جوړې کړې چې کم گاڑی مغوي خرڅي سکینر نه ورتیر کی نو په کاغذ ورته ولیکي چې دا عیب دی نو چې ته بل ورکینو هغه عیب بخې او کدی اون خو لیسن تر ختمه تاسو نه پیژنې دا زموږ پښه پایو کې وبوا چې و پلان کې دا پیسې پایو کې وبمو بنښتا صفا سوتره شی بدل درکای پاک شی صفا اعلی شی معیاری شی بدل درکای پټه پګي پکې نشته پټه دوکا پکې نشته پټه دروغ پکې نشته ماوی افسوس التبه مسلمانانو ته تقریرونه مې وکړه ما خام ما سوتن مې یو بیان کو اے مسلمانانو دا نن چې د دوی کوم اخلاق دي د خلکو دا د صحابه اخلاق دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق دي چې حضور پاک به فرمایل چې شیخ خرسه نو عیب خلکو ته دا د ټوکیو خان مې درته وی بهر کیف نور برته بیا بل جمعه ویما په زمارونو صرف یو خبره بدلته وکم هغه بدا چې دا خیر دا کې خبرې ډېرې دي